کتونکو دا مهال زما سره حاجي وحدت خان د قومي وطن پارټۍ یو سینیر غړی پخواني چیرمن ناظم هغوی سره خبرې اترې کوو او ورسره چې کوم دی یو کاروباري شخصیت خو هم دی نظر ساتي په دې حالاتو کې څنګه ګوري. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو دا وایم چې دا پاکستان چې کوم رول ادا کوي، زموږ مشران چې کوم رول ادا کوي، کافي مارشل دی، زموږ پرایم منسټر دی، نو زه به دا وایم چې دې ټیم کې پاکستان په ټول ورلډ کې چې کوم ورته موږ وایو سوپر پاور رول ادا کوي، ځکه چې ټوله دنیا کې یو عالمي جنګ شروع کېدونکی او هغه ډسټاپ هغې کې خپل خلې ځلې کوي، دا باید چې زموږ د دشمنانو په زړه نه ځړوي او نه هغوی ته دا رول خوند د هغوی په دا چونکې دا عزت خدای پاک د هغوی په لاس او د هغوی په دغه باندې پاکستان لرو، دا زموږ ټولو عزت دی، زموږ ټولو د هغې د مشر او پاکستان پاسپورټ کې ډېر فرق راشي په نه چې مختلف حقونه موږ ته دروازې کړو کړې، لارې راته کړو کړې، هغوی ته پته ولګېده چې پاکستاني چې دا منپسند خلک دي. دا د فیلډ مارشل زه به دویم د خدای طرفه موږ ته تحفه ده دې ټیم کې خدای راکړې ده او داسې یو کردار ته اخلي ټوله دنیا کې مسلمانان که دي او کافران دي هغه د جنګ نه بچ کوي، نو ډېر یقینا یو غټ رول دی او زموږ د توقع نه غټ رول هغوی ادا کړو ادا کوي لګیا دي. انشاءالله دغه چې کوم دی جنګ بدي دې ټیم کې ولاړه ده او باقي فاینل خبرې دي روز پکې به هم ښکاره شي ټولو ته چې هر څه انشاءالله کمپلیټ شوي او لګیا دي هغوی خپل ایفرټس وکړل، هغه ایفرټس چې دي هغه ضایع رانغلل، هغه په هغه رانغلل، نو ډېر خوشحالېږو. دا به زموږ ټولو کامیابي وي د ټولې دنیا کې د پاکستان په لومړي ځل داسې رول موږ ګورو، نو دا زموږ د ټولو خلکو د ټول پښتنو د ټول پاکستانیانو کامیابي دی. ټول قام ته دغه وایو چې دعاګانې ورته کوئ چې الله په خپل مقصد کامیاب کړي، ځکه چې دا د نورو ملکونو چې خبره وي خو دوی په خپل ټایم او خپل انرژي او خپل هغه سره دې لپاره چې هغوی صرف د پاکستان بقا غواړي. خو حاجي صاحب موږ په دې باندې وګورو چې د کال حساب کتاب وګورو په زرګو خلک ستاسو ټراول ایجنسۍ نه مسافرۍ کوي ځي، د مسافرو نه څه تپوس کوئ چې دې وخت کې په بهر ملکونو کې د هغوی څه حال دی چې دا کومه دلته کې دا کانفرنس وشو؟ بالکل دا داسې ده چې زموږ په دې ټیم کې تاسو سره پاکستاني پاسپورټ هغه شر دې نه مخکې ما زه شیر کوم، یو څو ملکونه داسې چې هغوی صرف پاکستان ته ویزې ورکولې، نور ملکونو په پاکستان ویزه هم بنده کړې وه، دوی بنده چې کوم ویزټ ویزه ورته ورکړې وه، څونه زموږ پاسپورټ لاندې تللو تقریبا 102 103 درجه کې روان و. په دې حالاتو سره چې پاکستاني پاسپورټ څونه سټرانګ شو څونه هغه شو، هغوی وکتل چې پاکستان کې چې کوم د ټولې دنیا نه ډیلیګیشن راغلو، هغوی دلته امن وکته، د ماحول یې وکته، نو هغوی دغه شو چې زموږ چې پاکستان باره کې څه ولیکلي دا خو داسې نه ده، پاکستان خو یو داسې ملک دی چې هغه منپسند دی، پاکستان یو ښکلی ملک دی، نیچرل بیوټي ده ورسره، نو دې سره زموږ په پاسپورټ کې زموږ په ویزټس کې زموږ مسافرو دپاره ډېر یو ښه میسج دی او انشاءالله دا به وخت ثابتوي راتلونکي وخت په پاکستان څنګه چې ایران دا لارې کلو کړو موږ ته تجارت ته، داسې قطر لګیا دی، دا به دوی دغې باندې کار کوي چې موږ له انشاءالله په دغې کې موقع راکوي په ورک ویزه کې په ویزټ ویزه کې پاکستاني پاسپورټ باندې به یو ښه وخت را روان دی چې هغه به ټول دنیا کې په هغې ټریول کولی شي. تاسو څه ګڼئ جي ډېر خلک وایي که نه چې دغه مذاکرات ناکامه شوي دي، تاسې ناکامه ګڼئ دا کوم چې دلته ټرمپ بیان که موږ وګورو ریسنټ نننی بیان او پرونی بیان خو وړوکی سړی دی خو سوپر پاور هغه په خپله وایي چې یاره مذاکرات کې کېږي په پاکستان کې به کېږي او ډېر پوینټونو باندې اتفاق شوی صرف یو پوینټ نیم دی، د هغې لپاره خو زموږ د پرایم منسټر دی چې فیلډ مارشل دی هغوی لګیا دي دا دورې مو کړې دغه هم به انشاءالله وځي، ځکه دا خو داسې ده چې د 2-3 کالو جنګ هم نو د 40-45 سال یو دوی او د خپل منځ کې یو دغه را روان خامخا دې کې به ټایم لګي. زموږ که دلته وګورو د 2 کورو مسلې په هغې د شل ورځې لګوي، نو دا خو د 2 ملکونو بلکې 2-3 ملکونو نو انشاءالله فاینل کېدو طرف ته تللي دي، خبرې ختمې شوي دي او په صرف هغه دی چې هغه ورته ورکوي فاینل کېدو سټیپ ورته ورکوي، نو انشاءالله موږ 100% مطمئن یو چې دا به کېږي او دا به د پاکستان په لاس کې. تاسو په دې ملک کې به دننه لیدلي وي چې داسې انتشاري ټوله یا داسې خلک چې هغوی دھرنې وکړي احتجاجونه وکړل، نن په وردۍ کې د فیلډ مارشل ایران ته دغه تګ ته څنګه ګورئ تهران؟ زه خو دا وایم چې دا د هغې خلکو په مخ څپېړه ده، ځکه چې هغوی بار دنیا خو زموږ فیلډ مارشل هم ومنه، زموږ پرایم منسټر یې هم ومنه، زموږ پالیسي یې هم ومنله او دوی خپل ملک کې ناست هغوی یې نه مني، هغوی د هغې خلاف ځي، خو دا خو د هغه اسم دا په دغه کې نه دي. خو بیا هم زه دوی ته دا وایم چې ټرمپ ته وګورئ، ایران ته وګورئ، سعودي عرب ته وګورئ چې هغوی خپل مشر ګڼي او هغوی ورته کښېني او هغوی خبرې ته غوږ ږدي، مونږ به پکې شو زموږ خو چې خبرې یو پاکستانیان یو، نو دغه دوی په مخ څپېړه او دا وخت ثابته کړه هغوی ته د وخت نه مخکې، ځکه خو غلي هم دي که تاسو وګورئ نو بلکل هغه ټولنه چې دا بلکل غلې شوې ده او هغه ومنله چې دا مونږ چې کومه لار روان دا غلطه لار ده، ټیک ټاک دا لار ده چې موږ د خپل آرمي فورسز زموږ چې کوم ادارې دي د هغوی ملا مضبوطه کړو، هغوی سره ودرېږو، ځکه چې ټوله دنیا ورسره ولاړه ده موږ به ورسره ولاړ